د دین ځان ساتي او که چا باندې څه شک شوبې نه دا صورتونه وایي ځان په دموي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا د شر د ناسودی کوونکي نه چې کله ناسودي شروع کی حسد وی تمنا د زوال د نعمت د غیر چا باندې الله سره دنیا د آخرت سے انعام کړی دی ویا دا د سره نه وي په دې مسعود نه دا د الله په تقسیم ناراضګي ده نبی علیہ السلام وی نیکی داسې سیزي لکه څنګه چې اور لرګي سیزي ناسودي حرام ده سیالی جائز ده خو نبی علیہ السلام وی په دوه خبرو کې سیالی وکا یو چال الله قرآن پویا علم ورکړی دی عمل کوي خلقو ته رسي د سره سیالی وکا یو چال الله مال ورکړی دی په زینو د لګولو کې دا الله د رضا باندې لګي د سره سیالی وکا دا دوه زینونه د سیالی دي نور نه دي موږ نن د دنیا په نور خبرو کې سیالی شته او په دې دوه خبرو کې نشته چې خپل اولاد چرته یو دینی مرکز ته ولېږو مدرسې ته ولېږو خپل مال چرته په دینی ځای باندې ولېږو منځ کې دا خبره کوم مدرسه او جماعت دا د شیطان وسوسې دي او د خپل کارو کې جماعت ته خبره کوي یا تاسو قرارې د موږ کومه هاي منګ د هر چا وجری ته ځو د هر چا زه ته ځو د رواج د پاره هیڅ پابندي نشته اس انکو پښتو نشته او که انکو پښتو درو په جماعت کې دا او که انکو پښتو درو په مدرسه کې دا پلان کې دی دا پلان کوچ نه دا دا پلان کو معنا دا الله د رضا د پاره د الله په دین کې انکو پښتو پرې دی پیس شي کې دا پکار هو د الله په دین کې د الله د دین مرکز دی ارض دی چې د دال چا بځای کې چې د الله د دین کار کوي تعلق ور سره ساته تعاون ور سره کوا اولاد ورته لیدا جماعت کې د هر چا محله کې چې د ور چا چې جوړ کړی دی مانزه ته ولزا درس او تدریس پکې کیږي هغه ته ولزا د الله د دین د اصول د پاره هغه ته دا د شیطان وسوسې دي چې د دین د زین خلق منبي او که چرته د دنیا سره د رواج او یا سره د غلط کار سره میله د هیڅ څوک دغه نه منبي چې ټول مخلوق روان دي ته راغله من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس پنځه یا الناس ته اولنی الناس نو مراد وي ماشومان دي چې ونکي وي الله لوی کړي تربيت د الله کړي دي قل هو اعوذ برب الناس پناه غواړم په قانون کې د خلقو ملک الناس الناس نو مراد وي ځوانان دي ځکه چې انسان طاقت منشي دې بیا د بل چا طاقت نه مني وي زه هم چودي غري نه است طاقت زماده زورور زم دار څه زمادي الله وي ملک الناس او استاد بادشاہ بل دے ستا حاکم بل دے ستا د مال او جان اختیار د بل چا سره دی تخپل ځان خود مختار مګنا ملک الناس د ټول خلقو بادشاہ دی الہ الناس معبود حاجت روا د خلقو دی الناس وی بوډاګان مراد دي چې بوډا شوي کمزوري شوي عبادت لزور ورکا دارنګي مدد د الله نه غواړه الہ الناس من شر الوسواس د شر د بار بار لمسه کوونکی نه وس وی روح خفیه आवाज کوي او دې کې دا وسواس لفظ مکرر دی نو دې وی مطلب دا دی چې شیطان په روح आवाज باندې بار بار سړی دوکي په یو پیره دی پریدینا چې یو پیره د کلام څوکړه او تاونه منله کې ځخلاص شو نه نه تاسو دې لګېدلې دي الوسواس بار بار د کلام څخه کوي بار بار د تخونه کوي بار بار دې دوکا کوي الخناس پټې دونکې دي کڅو خونی والا د تمنو شي نو دې پټ شي پشاشي کدا الله ذکر کوي دې پشاشي الخناس او چې کلا سوکینه خونی والا دارنګ الله ذکر نه کوي غافل شي نو دا شیطان سکی الخناس دیو جن حدیث کی راځي الواحد شیطان یو چې دې شیطان ورته ویلې دې په دی وجه چې دې شیطان ته د خطا کول آسان دي چې ملګری ورسره نو که غلط خیال راشي د ملګری نه تاسو کې نه بوته چې تاسو ولاړ وي او چې یوازې دې نو بس شیطان ته بیا پاک آسان دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې لمسا چې په سینو د خلکو کې سینه کې لمسا چې سینه کې زړه دی
نو دې زړه ته وسوسه اچي، زړه ته وسوسه رسوي. حدیث کې راځي شیطان د انسان وجود کې داسې خپل وسوسه اچي یا یو لطیف جسم جوړوي او ګرځي پکې لکه څنګه چې د انسان په وجود کې وینه ګرځي. الذي يوسوس في صدور الناس، نو دغه زړه ته خپله وسوسه اچي. نو کوشش د دې کوي چې د قیمتي سرمایه نه اخلاص کړي. قیمتي سرمایه په زړه کې ایمان او عقیده ده، چې د عقیدې نه اخلاص کړي نو بیا پرېږدي وایي هر څه چې کوي. او چې کله د عقیدې په ځای کې شیطان ناکام شي نو د دنیا په هر مرحله په هر عمل کې بیا دوکه کوي، وا د عبادت په شکل کې، د معاملې په شکل کې، د سیاست او د حکومت په شکل کې، دارنګې د شم گاوړ او د معاشري په شکل کې، خو بس په یو نه یو ځای کې به دوکه کوي، ناکام کوي چې یاره دی په خپل مقصد کې د زندګۍ کامیاب نه شي. نو موږ به کوشش د دې کوو چې د شیطان مقصد به ناکام کوو. کوم چې الله کوم مقصد دپاره انسان پیدا کړی دی هغه مقصد به کامیابوو. هغه د الله سره یو کلکه معاهده کړې ده، لأحتنکن ذریته، زه به د دې آدم اولاد بیختني کومه، بیختني به یې کومه، تباه کوم به یې. او الله ویلي چې ستا سره چې څوک پکې ملګري شو نو جهنم ستاسو د درتللو ځای د ورتلو ځای دی. زما څه خاص بندګان دي چې هغې باندې ستا وسوسه نه رسي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسه اچي لمسه کوي په سینو د خلقو کې، من الجنه، یو د پټ مخلوق نه دی چې ښکاري نه، او الناس دویم د انسانانو نه دی. نو پته ولګېده چې شیطانان چې موږ ته ته وایو نافرمان بد عمله، نو دا دوه قسمه دي، یو پټ مخلوق دی چې ښکاري نه. اوس د هغې غلطه وسوسه راغله. حدیث کې راځي ان للشیطان لمة وللملک لمة، شیطان هم یو لمسه اچي انسان ته چې هغې ته وسوسه وي، ملایک هم یو ښونه کوي هغې ته الهام وي. که د خیر کار دی په فکر کې راغی زړه کې وغورځېدو عمل وکړه، ملایکو تا ته یو الهام د خیر ښونه کړې ده. او که د ګناه کار دی زړه کې راغی نو اعوذ بالله من الشیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، دا د شیطان لمسه ده، بلې د شیطان وسوسه ده. نو دا زړونو کې وسوسې چې من الجنه، یو د پټ مخلوق نه دی، والناس بل د انسانانو نه دی. قرآن کریم آخر ته ورسي نو اخول نه بیا شروع کېږي. دا د قرآن یو ادب دی او مقصد هم دا دی چې نن درس آخر ته ورسېدو، انشاءالله د مشورې مطابق به آینده دپاره بیا شروع کېږي. خو دا دومره ګڼې ته څه ضرورت و، د اجتماع ته څه ضرورت و. دا مولانا صاحب چې د قرآن اخره پورې ویلی شو، دا 3 سورتونه به ځان له ویلي وه، قصه به خلاصه شوې وه. دا د دې لپاره دا اجتماع جوړه شوې ده. ډېر خویندې میندې او دارنګې وروڼه بایګان دې ته راغوښتلې شوي دي د دې مقصد لپاره چې موږ تر اوسه پورې کوم غفلت کړی دی د الله د کتاب په زده کړه کې، د الله د دین په زده کړه کې، عمل کولو کې، چې آینده دپاره موږ کې هم دا بیداري پیدا شي. نن چې د بل د خور مور او د لور ترجمې ختم دی چې سبا هر یو سړی په دې کې سیالي وکړي چې سبا به زما داسې پروګرامي، نو د دې سیالۍ پیدا کولو دپاره دا پروګرامونه وي چې موږ ځان سره دا سیالي او دا فکر یوسو تش د دې ځای نه هسې لاړ نه شو وړی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. تمام صفتونه د خدایتوب صرف یو الله لره دی چې پالونکی د مخلوق دی. الرحمن عام مهربانه د دنیا کې، پاس الرحیم خاص مهرباني کوونکی د آخرت کې مؤمنانو باندې. مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کوو موږ، خاص تا نه مدد غواړو موږ. اهدنا الصراط المستقیم، کلک کې موږ په لار برابر. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا انعام کړلی په هغې انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین دي. غیر المغضوب علیهم، چې غضب نه دی شوی په هغې، ولا الضالین، نه خطا تلونکي دي. آمین. اتصال مې وکړو انشاءالله زندګي بیا به شي چلته، کوم چې وروستو مېلمه لرې نه راغلی دی هغه به تفصیلي بیان کوي چې هغه ته ټایم ډېر میلو شي او هغه تفصیلي بیان وکړي. موږ تاسو له پکار دی چې ښه په شوق سره وورو، په خپلو اورېدلو خبرو باندې سوچ فکر وکړو.